د دې ټي بي د خاتمې دپاره هغوی کور په کور هسپتالونو ته وزټونه کوي، هغوی ډېر زیات خدمات دي. نو د هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ هم نن دلته کې را یوځای شوي. ټي بي یو ډېره خطرناکه بیماري ده او په دنیا کې د ایډز په 1 نمبر دی، په 2 نمبر چې کوم زیات اموات کېږي نو هغه د ټي بي نه کېږي. او الحمدلله ایډز زموږ په ملک کې ډېر زیات کم دی. او ټي بي چې کوم ده نو دا یو داسې بیماري ده د دې روکتام په دې باندې مشکل دی چې دا د یو انسان نه بل ته لګي. په کور کې چاته ټي بي وي نو هغه خامخا ټوخېږي، هغه ته هم د چا نه لګېدلي. نو دې چې کور کې، جومات کې، حجره کې یا هر ځای کې کښېني او دې ټوخېږي نو د ده نه به د ټي بي هغه جراثیم بل ته خورېږي. او ساینسدانان وایي چې په یو ټوخي کې 10 لکه جراثیم وي، په یو ټوخي کې. هغه مونږ ته چونکې ښکاري نه. او د دې مایکروبیکټیریم ټوبرکلوسس چې کوم سایز دی نو هغه هم ډېر زیات کم دی. په ټولو بیکټیریا کې د ټولو نه کم 5 مایکرونز د دې هغه سایز دی. نو ټي بي بیماري جوړه کړي نو د هغې دپاره زموږ په ټول په KP کې نه بلکې په ټول پاکستان کې د ټي بي ټسټونه مفت دي، د ټي بي علاج هم مفت دی. بل دا چې کوم کور کې یو انسان ته ټي بي وشي نو هغه په علاج شروع کړي، خو موږ ورته وایو چې یاره که ستاسو په کور کې نور هم څوک ټوخېږي نو هغه هم زموږ سنټر ته راولئ چې هغې ته موږ بلکل فري ټسټونه وکړو. هغې ته وایي چې یاره د ټي بي بچاو به څنګه کېږي، د دې احتیاطي تدابیر څه څیز دی، دا به موږ څنګه ختموو. حاجی زمان مبید احمد دی او پروینشل ټي بي کنټرول پروګرام د طرف نه په DHQ 400 کې زه جین ایکسپرټ ټیکنالوژیست یم او په ټي بي باندې موږ دلته کار کوو. نن ورلډ ټي بي ډے وه 24 مارچ. نو هغې حوالې سره زموږ دا ټول ګیدرینګ شو چونکې په ټول پاکستان کې دا یو په عالمي سطح باندې دا یو ورځ منابع کېږي. او د دې مطلب دا وي چې موږ ټول را یوځای شو او یو عزم وکړو د ټي بي د خاتمې دپاره او د ټي بي د ختمېدو دپاره چې موږ یوځای مل کې کار کوو. او انشاءالله تعالی هغه ورځ نږدې ده چې موږ به ټي بي د خپل ملک پاکستان نه ختم کړو. او د ټي بي د حوالې سره زه د خپلو عوامو ته هم دا وایم چې د دې ټسټونه هم په ټول ډسټرکټ کې بلکل مفت کېږي، د دې علاج هم بلکل مفت دی. د دې نه یېرېږئ مه، خپلو سنټرو ته راځئ، خپل ټسټونه کوئ او خپل علاج اخلئ، بلکل فری دی. ډېره مننه. ټي بي چې دی د دې ټوټلي علاج ګورنمنټ طرف نه فري دی، په پرایویټ سیکټر کې هم دا فري دی، په ګورنمنټ سیکټر کې هم فري دی. او د دې څومره چې انویسټیګیشنز دي هغه هم ټول فري دي، A to Z ټول فري دي. او کوم MDR کیسز دي د هغې ټریټمنټ هم فري دي. په هغې باندې ګورنمنټ ډېر زیات کاسټ راځي، چونکې هغه بیا ډېر خطرناک وي. د هغې د وجې نه هغې باندې ډېر زیات هم فوکس دی، په ټول باندې دی، خو په هغې باندې سپیشلي فوکس دی چې MDR او TDR یا XDR کوم کیسز دي چې هغه په وخت باندې هغې ډیټیکټ وشي او د هغې کانټیکټ سکرین ونشي او د هغې په وخت باندې علاج وشي او ایسولیشن وشي. او JSI چې کوم یو پروجیکټ دی انټیګریټډ هیلث سیسټم سټرینتھنګ ان سروس ډیلیوري، هغې کې زه د ټي بي کوارډینیټر یم. مونږ په MDR باندې کار کوو تھرو سوشل موبلایزیشن. زمونږ سوشل موبلایزرز دي، هغه چې کوم ځای کې پازیټیو کیسز دي هلته کې ځي او د هغې چې کوم کانټیکټ سکرینینګ دی، د هغې د فیملی چې کوم ممبرز دي د هغې نه مونږ سپیوټم اخلو او هغه بیا مونږ په جین ایکسپرټ باندې دلته کې ټیسټ کوو او که چېرته پازیټیو راشي نو د هغه بیا مونږ PMDT یو سایټ دی هغې ته مونږ انرول کوو. نو زمونږ د سوشل موبلایزیشن په تھرو باندې زمونږ دا رول دی چې د MDR څومره کیسز دي چې هغه مونږ ډیټیکټ کوو او مونږ د خپل نیو جنریشن لپاره صحتمند معاشره ولرو. زما نوم اصغر عارف دی او زه د ټي بي اسوسییشن کوارډینیټر یم. زموږ ارګنایزیشن 1994 کې رجسټرډ شوی دی او د ټي بي خلاف کار کوي. زموږ چې کوم کلینیک دی موږ د ټي بي کنټرول آفیس سره یو کولابوریشنز دی او زموږ چې دا کلینیک کوم دی هغه یو ډایګنوسټک سنټر هم دی چې پیشنټ هلته راځي، د هغې نه پس موږ DHQ ته راولو او هغې نه پس هغه رجسټرډ شي دلته. د دې نه علاوه موږ چې کوم نان ټي بي میډیسنز دي هغه تھرو آوټ ډسټرکټ ټي بي کنټرول آفیس موږ ته ریکمنډ کوي او موږ چې کوم نان ټي بي میډیسنز دي هغه ورکوو. دې نه علاوه زموږ مختلف اویرنس پروګرامونه هغې ته فالو اپ کوو، اویرنس ورکوو او دې نه علاوه د هغې چې کوم داسې ضروریات وي، فوډ پیکج شو، نو ضروریات وي، هغه هم زموږ د ارګنایزیشن د ټي بي حوالې سره د ټي بي پیشنټ لپاره هغه ورکوي. ده غير يجيبوه ده خد